طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. سورة صاد ترتیب نزولی چی دے 28 نمبر سورت تے او ترتیب عثمانی هم 28 نمبر سورت تے په یو انداز کی دی دوانا او دا سورت نازل دے رست دا سورت القمر نا کلمات پا دی سورت کی 202 دیشتی حروف پا دی سورت کی 3006 پیتری مختصر ربط مخ کی سورت سردادے مخ کی سورت کی راغل دا انبیاء واقعات چې انبیاء د مشکل په ټیم کې الہ العالمین ته رجوع وکړه عاجزی وکړه دعاګانې د الله نه وغوښتله او په دې صورت کې وضاحت د دې ده چې نیکان چې څومره دي په هغې باندې امتحانات راځي اشد البلاء الانبیاء سخت امتحانات اول په انبیاء راځي بیا په نیکانو باندې دغسې بسم الله الرحمن الرحیم صاد والله اعلم بمراده د پمانه او مراد باندې الہ العالمین خپويږي ابتدا د صورت لګیدلې ده په صداقت قران باندې رب کریم فرمایي والقران قسم دی په قران کریم باندې ذکر ابن عباس سے و مقاتل سے و ضحاک سے معنی کوي ذکر معنی ذ الشرف داسې قران چې خاوند شرافت ده یا ذکر منازل بیان چې خاوند بیان ده یا ذل وعظ والنصيحت چې خاوند وعظ او نصيحت ده نو رب کریم فرمایي قسم دی په قران کریم باندې چې خاوند شرف ده او خاوند نصيحت ده خاوند بیان ده جواب قسم څه شی مقدر ده انهم لکاذبون فی تعدد الالهه دا کافران چې دي دروغجن دي چې دا خدایان ډیر غني په تعدد د الہو کې دروغجن دي یا ان محمدن قد صدق جواب قسم یقینا محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی بل الذين بلکې کسان کفروا چې کفر کړی دی رب کریم فرمایي فی عزت معنی فی تکبر په تکبر کې دی وحمیت او په غرور د جهالت کې دی وشقاق معنی مخالفت او په مخالفت کې دی ښکارا خافی عزت معنی تکبر عزت ستویل کېږي لکه دیمه سپاره کې راځي اخنس ابن شریق باره کې منافق انسانو کلا بچویل شو دی اخنس ابن شریق دا اذا قیل لهما اتق الله اے منافق دا اللہ نویریگا دا فساد مخور و پزمکا کی اغا منافق با اللہ اخذته العزت ابنی والغلر غرور دا جہالت اغا زد دا جہالت ازگا پختو چی ورتوی بالاسم بفعل الاسم شریعت تبی نکتل بس او جہالت غرور بونی ولا نو دغه زمانہ کې هم پښتنو کې بعض پښتنو کې دا شته چې غرور د جهالت ونیسي شریعت پری دی پښتو راټینګ کی بس زګه پښتو را ونیسي او قران او حدیث رست لړکی کم اهلکنا کمی خبری بمانن تکثیرا الم ينظروا ایا نګوري د قریشان اهل مکه کم اهلکنا سوچ نه کوي معنا کم اهلکنا معنا سمره هلاک کړي کثیرا اهلکنا دیر مو هلاک کړي دي من قبلهم وړاندې د قریشانو نه من قرن معنا من امه سابقه مخکینه امت مونږ ډیر زیات هلاک کړي دي الله ویا اتیر شوی امتا فنادو پس چغی بکڑیاغی د فریاد چغی بی وحلا پا وقت راتلو دا عذاب کی بیدا سی چغی وحلا ولا تحین مناص نبو دغا ٹیم رب کریم فرمائی مناص منا فرار و خلاص مناص اے فرار و خلاص وقت دا تیختی او وقت دا خلاصے بنو دغا ٹیم یا با فرشتو ورته چغه کړه چې دا ټیم د تیغ دی نه دی کوم خوا تخته
رب کریم فرمائے وعجبو تعجب کی دا کفار مکان جاہم بیان جاہم دا چراغلی تدیلرا منذرون منا یرون کے رسولا منهم من انفسهم د نفسونو د دینه د جنس د دینه راغلی د دې تعجب کیا وقال الكافرون والكافرون هذا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم العياذ بالله دا سبویل ساحر کذاب ډیر دروغجن دی العياذ بالله اجعل الالهه راغلل دام د دې مشران ابو طالب سے تراغلل د مشرکانو مشران په مشوره او په جرګه باندې ورته انت شیخنا وکبیرنا سپینګیر راغلل د مشرکانو ويرى داورا رستا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراک تا ته بمون یو خسته مشوم درکو ګوته پکې د چ کوم ستا خو په بدل کې به درته درکو یا سب پیسې او غاړه پیسې به درکو مونږه دا به مونږ ځان سره بند کو نو حکم هلک چې غواړي بس غالک به درکو دې مشرانو ته ویل ابو طالب صاحب تاسو کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ابو طالب صاحب وې دا مشران په جرګه راغلي چې دا بوتان زمون دی نه یادې په بده باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسترګو کې اوخ کې راغ بس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سترګو کې چې کله اوخ کې راغلل ورته وې زستا دا کور پرېږدم ستا په کور کې اوسېږم وستا کور پرېږدم روان شو دروازې ته چې کله ورسېده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دروازې ته ورسېدو ابو طالب سے منډه ورته راځه سچ کې هو کوا معنا مزه دا مشران چې په جرګه راغلي په غوسه لاړل دې کشرانو توزی بیت الله شریف تلار شیا مضبوط ودرېږي خپل دین باندې بوتانو ته سجدي لګوي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته زبد بوتانو بدی پریدم خو تاسو زما خبره منی تاسو وای چې الله یو دی لا اله الا الله کلمه وای اغي انکار وکم اغي ول مشران ول وای اجعل الالهه یا غرزید رسول الله صلی الله علیه وسلم الالهه منا غن خدایان لا اله واحد اله یو مون د غنو خدایانو عبادت کو دي کافرانو ول ان هذا یقینا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوی له شیء خامخا یو شی عجاب معنا ډیر عجیبه عجاب معنا عجیب ډیر عجیب ډیر ناشنا ده دا چرته کې دی چې یو خالق دی وي دومره خلقو ته دی روزي ورکي یو خالق دی او دومره خلقو ته دی روزي ورکي دا چرته کې دی شي دی جاهلانو دی قمقلو بسویل وي 380 خدایان جوړ کړی مونږه یو مکه نشي کنټرولوله کله لوګراځي کله سم چې د ټوله دنیا یو خالق شي دا خو عجیب خبره ده د کافرانو ویل وانطلق الملو لاړ المشران د دینه پاسې د مجلس د ابو طالب صاحب نام منهم د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو طالب صاحب د کور نه روان شو دا مشران کشرانو ته ویلم شو زي پاسه روان شي خپل الها وتا واصبروا صبر کوي من کلک شي علی الهتکم علی عبادت الهتکم په عبادت د الها خپل باندې د بوتانو په عبادت کې کلک شي ان هذا یقینا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لشیء خامخا یو شی یراد چې اراده کړي شوی دا چې اراده شوی دا ابو طالب هم ورسره ملګری دي دوه مشوره کړی دا مونږ نه بادشاہي اخلي ما سمعنا ویل دی مشرانو دی کشرانو ته ما سمعنا ندی اوریدلی مونږه به هذا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سویا فی الملة الاخره ندی اوریدلی مونږ په دین بلکې یعنی يهودیت او نصرانیت دین کې مدسه خبرې ندی اوریدلی دی بداسه ویلا ان هذا ندی دا خبركم خبري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې علیاذ بالله دی وسویل الا اختلاق افتراء مگر
جوړول د ځان نه دي ځان نه وي دا جوړ کړی دي بیا به دغه خبره کوله او انزل آیا نازلول شي علیه پدی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ذکر قران کریم من بیننا پمن زمون کی دومره مکه معظمه کی د خاص کړي شو ولی په مکه معظمه کی صرف دیو مون خو دنه مالداری وي معزز شخصیاتو مون ترانه او د تراغه د قران دا خبره به کول استهزاءنا بل هم بلکی دی چې دی فی شک اصلی خبره دا بل هم بلکی دی چې دی فی شک په شک دی رب کریم فرمای من ذکر د ذکر زمانه نبوت زمانہ د کتاب زمانہ اصلی وجدا دا بل لما یذوقوا بلکی هرگز نه ده سکله دی عذاب زما کچره زما دا عذاب یو سکلو الله وي دا ګډ وډ خبره بیان کوي بل لما یذوقوا عذاب بلکی دی هرگز نه ده سکله عذاب زما کچره دا عذاب زما و سکلو دا ګډ وډ خبره به پری دی ام عندهم یا کندی سره خزائن رحمته خزانه د رحمت درفستا دی ربک درفستا العزیزی چې زور ور ذات الوهاب چې ورکون کې ذات دې نه دی ور سره یعنی کنجان د نبوت دی سره دی چې خلکو لر بس نبوت دی ورکیا لکه بل ذکر راځي هم یقسمون رحمت ربک دی تقسیم رحمت ربک یعنی نبوت ربک نبوت طرفستا نه نبوت د دې پلاس کې نه دی ام لهم یا کندی لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض د زمکه وما بينهما غچ په منځ دي کې نه نشته دي سره دا فليرتقوا فسود خجدي فل اسباب په دروازو د اسمانونو کې من دي کې وحي دا هم ورسره نشته کګینې څه اختیار ورسره شته د وحي بندولو نه هیڅ اختیار نشته جندم ما هم جندون دا یو لخر ګوټه دی الله وی دا قریشیان چې دا یو لخر ګوټه دی هنالک عند ذلک په دغه ټیم کې پورز د بدر کې محزوم معنا شکست ورکړې شوی دی لره پورز د بدر کې من الاحزاب د ډلو د کافرانو نه ورکوټه لخر ګوټه دی دا تحقیر د دی دی وی محزوم شکست ورکړې شوی دی لره پورز د بدر کې من الاحزاب د ډلو د کافرانو ده د ډلو د کافرانو نه دا د ډلو د کافرانو نه یو لخر ګوټه دی ورکوټه لخر دی اوس ورته ډلې بیان اله وللمین غړ غړ لخر چې هغه ما هلاک کړی دي کذبت نسبت د درو کړو قبلهم وړاندې د قریشانو قوم نوح قوم د نوح علی السلام وعاد او عادیان تکذیب کړو قوم د صالح علی السلام او فرعون هم تکذیب کړو د موسی علی السلام هغه فرعون ذل اوتاد چې خاوند میخونو یعنی خاوند بادشاہي مضبوطو او تاج جمع د وتد میخ ته ویل کیږي د میخ په شکل کې کلک کلک فوجونه وو کرنیلانو جرنیلانو داغه په وجه د بادشاہي مضبوطه وا لکه چې یو شي کې داسې میخ وې څومره مضبوط شي بعض وی چې ذل اوتاد ورته ځکوي چې دی به کله غوسه شو دا میخونه به را واغستل د ټک به وهله په انسان کې او یا به د ځمکې سره سلیخ کو یا به دیوال سره یا د ونې سره نو ځکه ورته ذل اوتاد وي خوند میخونو و ثمود دارنګي تکذیب کړو ثمودیانو د قوم د لوط علی السلام نه قوم د صالح علی السلام او قوم لوط قوم د لوط علی السلام تکذیب کړو د لوط علی السلام او اصحاب الایکه او اهل د ځنګل قوم د شعیب علی السلام تکذیب کړو د شعیب علی السلام رب کریم فرمای اولئک الاحزاب دغه ډلې دا چې بیان شو الاحزاب ډلې د کافرانو دي دومره ډلو کې د مکیوال چې جندم ما هنالک دغه یو ورکوټه لخر ګوټه دی دا غي په مقابله کې هغه ما هلاک کړی دی وي ان کل نو هر یو د دې ډلونه الا مگر کذب الرسل تکذیب کړو د رسولانو فحق پس واجب بشو عقاب من عقاب عذاب زما وما ينظروا انتظار نکي د قريشن د مکی مشرکان هؤلاء قوم استا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مگر انتظار کوي صيحه واحده یو आवाज سخت شپېله د بعث دا مالها نبوي دی आवाज لره کله چې ټیم راشي من فواق منیس اسال دل سرجات یا رجعت
سو واپس کېدل چې کله ټیم پوره شي اس اساریدل بنوي. وقالو ویدی استهزان ربنا رب زمونگا اس دا خبری کیا عجل لنا ذراکی مونگ لرا قطنا من نصیبنا من العذاب برخ زمونگ دا عذابنا قبل یوم الحساب مخی دورزی دا حسابنا دیت صیحی واحد پتولگی چکل راش. اصبر صبر کوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ما فاسبانی یقولون چی ویدا کافران چې تا ته تکذیب نسبت کیا مجنون درته وای شاعر درته وای کاهن درته وای پدې باندې صبر کوم. واذکر یا رایات کا دیلرا یا رایات کا ځان خپل را عبدنا منا قصدا بنده زمون. اوس د انبیاء او ابتلاءات بیانېږي چې پاغي باندې څنګه امتحانات راغلي. دا تسلی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کدی تا شاعر وای ک مجنون وای کاهن وای نور انبیاء باندې ډېر سخت امتحانات راغلي دي. وذکر یاد کدیلا یا رایات کا ځان خپل را عبدنا منا قصه د بنده زمون داوود علیہ السلام ذل ایدی چې خاوند قوتو. ابن عباس وی فی العبادت په عبادت کې ډیر مضبوط او ډیر زیات عبادت وکول داوود علیہ السلام. انه یقینا داوود علیہ السلام اواب ډیر راجع ال الرحمن ډیر به رجوع کول الله تا. ان یقینا مسخرنا تابع کړو مونږه له دی داوود علیہ السلام لرام الجبال غرنا معه د سرا یسبحنا په حال کون د غرونو کې چې تسبیح به ویلو بلاشی په وخت د بیګا کې ول اشراق په وخت د نور خطلو کې په وخت د اشراق کې اشراق مو داوود علیہ السلام رایش کړو هر وخت بچ دی ولاړونو د غرونو باور سره تسبیح ویلو کله بچ د زبور تلاوت کولو تلاوت به چې شروع کړو دا مارغان به په هوا کې ودرېدل مارغانو به هم ور سره تسبیحات شروع کړل او کله به چې تلاوت شروع کو د زبورونو د ختی کې به ورته دا وب مدریدل غیب هم دا تلاوت اوریدل. رب کریم فرمای او الطير من وسخرنا له الطير تابع کړو موږ د داوود علیہ السلام تمرغانا محشوره په حال کون د دې کې مجموعه محشوره من مجموعه په حال کون د دې کې چې جمع کړي شیو غیر چا پیر د تسبیحات به ویل جمع به ودی غیر چا پیرا کلن هر یو د دې مارغان له دی الله تبارک وتعالى لرا اواب رجوع کون کې او پتوات سرا. وشددنا ملکه قوی کړو مونږه بچای د فوجیانو سره خپل هم ګارد لرل 3 زره ګارد د خصوصي ګارد د داوود علیہ السلام چې د پیرداری کوله عبادت ګاد ده ورکړو مونږ ته الحکمت نبوت او دته مو ورکړو فصل الخطاب تفصیلی کلام یا فیصله کون کی خبر فصل الكتاب منا اغه صاف خبر واضح کل فصاحت سره به تقریر کولو. وهل اتاک ایا راغله تعالی را نبأ الخصم خبر د دو جګړه مارو. اوس د داوود علیہ السلام امتحان بیانیا اذ په وخت کې تصورو چې راوخه تلا په دیوال د باندې سور خری دیوال ته ویل کیږي غټه او راغل بغیر د اجازت نوغت المحراب په عبادت خانه د دې ته محراب مرچل ته ویل کیږي د جنگ او محراب ته د عبادت خانه محراب ته محراب زکه ویل کیږي چې د شیطان سره جنگ وي د نفس جنگ وي. واقعا داسې و داوود علیہ السلام لوی قاضي فیصله به کوله د پکور کې به یو ورځ بچو تسبیحات ویل یو ورځ به داوود علیہ السلام تسبیحات ویل یو ورځ و الہ زما کور ستاده تسبیحاتونه نه خالی کیږي ضرور په 40 غنټو کې تسبیح ویل کیږي زه چې هم وي قضا ته کینم داوود علیہ السلام د عدل نه کار اخلم او بیا عدل فیصله هم نکوما په دې خبره باندې چې د خپل کور تسبیحات پیش کا خپل عدل پیش کا نو امتحان پر راغی د فرشتو په صورت کې دوه فرشتي راغی جګړه ماري یو ورته زما یو غډه ده او د 9 غډان دي 99 د مان دا یو غډه غوړی وي چې زما سه کړه پوره شي سل پوره شي سو کوی اشاره دی ته چې بیبیان وته چې زما یو بیبی ده د 9 بیبیان دي سو کوی عین غډان اخلي. ها
نو داود علیہ السلام بغیر د دینه فیصله وکړه قاضي ته پکار وی چې د یو بیان واوري نو د بل بیان هم واوري نو کله چې د دنه واوري دنه چې د زما یو ګډه ده د نه نوي ګډان دي مخکې د دینه چې بل نه خبر اوریدلې ډایرک ورته وي بل نه تاسو نه کړو چې رښتیا تا داسې کار کړی دنه دا ګډه غوښتي ده داود علیہ السلام ډایرک ورته لقد ظلمک پتا کې سره ظلم کړی دی پتا باندې بسؤال نعجتک نو امتحان دغه ځای کې و چې په دې قضا کې خطا شو نو رسته ویل او هو دا خلاړل ما خو د بل ځان ناړو ته پوسو نکړل چې رښتیا تا نه ده تا دینه دا ګډه غوښتي ده نو دا خطا فی القضاء په دغه مسله باندې الٰه العالمین ته د وجړل انتهایی زیات وجړل د غینه بعد دا خطا معاف شو دومره زیات وجړل د آدم علی السلام نه بعد چې دویم زیات جړه کړی دا داود علی السلام کړی دا وهل اتاک یا راغلی تعالی رنبو الخصم خبر د دو جګړه مارو داود علی السلام ته از په وخت کې تصوروا چې او ختم راو ختل په دیوال د باندې او راغل المحراب منا عبادت خانه د دتم از په وخت کې دخلوا چې داخل شو علی داود په داود علی السلام باندې ففزع من خاف ويرد داود علی السلام منهما د دې دوانو نه بغیر اجازه ته داخل شو قالو دې اول دې دو جګړه مارو لا تخف داود علی السلام ته مېریګا خصمانی معنا نحن خصمانی مونږ دو لانجه ماریو جګړه ماریو بغا چې ظلم کړي شوی دی بعضونه په بعض زمون علا بعضن په بعض نور باندې فحكم پس فیصله وکړه داود علیہ السلام بیننا په من زمون بالعدل په عدل سره بالحق بالعدل په عدل سره ولا تشتت معنا ولا تظلم ولا تشتت ولا تظلم ظلم مکوي یو اړخ میلان مکوا وهدنا وبرابر کایلا مون لرا الى سواء الصراط الى سواء الصراط منا من دلالتين چا عدل له ها داود علیہ السلام ورته وای شروع شو یو ورته وای ان هذا یقینا ذاك الشريخ ورور زما له له 99 نهنوي نعجه غډی دی نعجه غډی ته ویل کیږي یا امراتن بیبیانی دي واليوم لرا نعجه واحده غډا یودا فقال فسوي دورور زما ما تو يكفلنيها من اعطينيها راك مال دايوا مال راك چې زما سل پور شي سه کړه پور شي وعزني وحال دورور زما چې کوم دی غلبه کړی د په ما باندې فل خطاب په خبرو کې ډیر فصیح دی چې جرګه کې کینی په خبرو باندې جرګه غټي او ما ته وی چې زما نه نوي دی او دا یو مال راک چې زما سه کړه پور شي مخکې د دینه چې داود علیہ السلام تپوس کړی دی بل نه د نونان می والانا نه نوی والانا غوسه کې راغی ورته قال ول داود علیہ السلام لقد ظلمك خامخ پتا کی سره ظلم کړي د پتا باندې بسوال نعجتک په غختلو د ګډ استابانه اعلان نعاجه ای بیان ضم الى نعاجه دا چې یو ځکه د ګډو خپل سره یا ما کثرت نعاجه سره د کثرت د ګډو د دي غو ظلم کړي د پتا باندې وان كثيرا يقينا دير من الخلطاء من الشركاء د شریکانونه لا يبغي داود عليه السلام وتخامخ ظلم کوي بعضهم على بعض باندې الا الذين مگر ظلم نکيا اغه کسانا منو چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات نیک عملونه کړی وقليل ما هم دا ما زائد دلته وهم قليل دا ډیر لګ دي چې ظلم نکي نیکان دي په دغه ټیم کې وظن داود ايقن وعلم پوشو داود علیہ السلام په خبره باندې انما یقینا خبر ده فتناه چې ازمایل مندلرا فاستغفر ربه پس بخنه وختله درخپلنا من الخطايا د خطانا وخر پریوتو داود علیہ السلام راکعا منا پالکون د کی ساجدن سجده کون کی وانا به رجوع کړه الله ته په خپمنتیا سره او په توبې سره رب کریم فرمایي فغفرنا پس بخنه وکړه مونږ له داود علیہ السلام لرا ذلك دغه خطینا وان له یقینا
له دلرا عندنا پنځ زمونږه بعد المغفرت رستد مغفرتنا لزلفا من لقرب خامخا نزدېکت دې په درجو کې وحسن مآب خکل مرجع ده په آخرت کې یعنی خکل زیاده واپس ده په آخرت کې ده پاره یا داود علیہ السلام انا جعلناک یقینا من ګرځولې تعالی را خلیفه یعنی بادشاہ یا قاضی یا نبی فی الارض پزمکه کې بنی اسرائیل ته بادشاہو فحکم پس فیصله کوه بین الناس پمن د خلقو کې بالحق معنی بالعدل په عدل سره ولا تتبع تابعداري مکول هوا د خواهشاتو د قومه فیضلک پس خطاب کی تعالی دا هوا عن سبیل الله دلال دلانا ان الذين يقينون كسان يضلون چاوڑی خپلا چپکیږي خپلا عن سبیل الله دلال دلانا لهم دي د پر عذاب دي شدید سخت بما په سبب دا وسنسو چې یاد وستلې دي یوم الحساب ورځ د حساب د قیامت ورځ یاد وستلې ده وما خلقنا السماء ندي پیدا کړی موږ د اسمانونو ول د ازمکه او ما بینهما چې په منځ د دې کې دی باطلا په باطل عبس مو ندي پیدا کړی دا ټول د امتحان پارچه ده ذالک دا چې دی د عبس نسبت کوي دا کافران ظن الذين ګمان دا کسانو د کفرو چې کفر کوي دا اسی ګمان دي فویل پس شدت عذاب دي یا فویل پس هلاکت دي یا فویل فویل انه جبل من نار دا یو غر دی په جهنم کې یا واد فی جهنم یو وادی په جهنم کې دی وادی د په جهنم کې نو فویل پس دی د پاره دا چا د پاره د ویل للذین د پاره دا کسانو کفرو چې کفر کړي من النار د اور نه فی النار په اور کې دا یو وادی دا یا هلاکت دی ویل یا شدت عذاب دی ام نجعل الذين يغرزوا مونږ الله او الذين كسانوا امنوا چې ایمان راوړل دي نیک عمل دي بغیر دریانه عمل کوي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ایا ګرځو مونږ دي لکه المفسدين په شان ته د مفسدانو فل ارض چې پزمکه کې دي نه ګرځو بلکې مؤمنان چې دي غوړ دي یو شان نه دي دا ام نجعل الذين يغرزوا مونږ ام نجعل ایا ګرځو مونږ المتقین متقین لرین مؤمنان لره کل فجار پشان ته فاجرانو کافرون نه لا نجعل ذلك بلکې متقین او مؤمنان چې دی اولاد غوړ دي